باب برکت الغازی. بسم الله الرحمن الرحیم. باب برکت الغازی مع النبی صلی الله علیه وسلم وولاة الامر. باب دې په بیان د برکت د غازی په مال د غازی کې حیان چې غازی سیف جوندیوی و میتن او پست مرګنا مع النبی صلی الله علیه وسلم چې دا شرکت ته غازی په جهاد کې پیغمبر علی السلام په معیت کې وی و ولاة الامر اور والیان د امر یعنی خلفای راشدین او کبار صحابه کرام. یعنی جهاد صرف دینی اعزاز نه دی بلکې جهاد سره دنیوي عزت هم الله ورکړي اور هغه چې دینو ترقی د مال او ترقی د اولاد ده. اکدل تبا د زبیر رضی الله تعالی عنہ واقع مشهور ده او بخاری کې خلق وی چې دازه ګران هم دي. نو حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ چې نو دې دمره عظیم مالدار او چې د 6 کروڑ روپو مالک ملکیت وش 5 کروڑ روپے مالکو پیسې دمره زیاتې خزي سلور وي او تقریبا 9 زامن او 9 لونه وي. څا خیال دی ورته نو دا ټول برکات چې کوم دي ناغه دا جهاد او غزا فی سبیل الله الله ورته دمر لوی مال او دولت ورکړو. واقع زیات وګړه خود زبیر رضی الله تعالی عنہ لاس ډیر آزاد او ډیر سخی مزاج او په دې باندې تقریبا 24 لاکھ قرضه وا. دا صرف 24 لاکھ قرضه دا قول صرف د اشاعت التوحید و سنت اکابرین و تحقیق دے. رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تدے تحقیق موجد اول دے. بیا مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو دے. بیا په اشاعت علماء کی چطولو کی عظیم محدث ترشو قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اور اغي چې په کوم انداز سره دا کتاب په دې اعلام الباری کې حل کړی دی انو دغه نظیر نشته دی او ډیر ښه طریقې سره حل کړی دی. دا 24 لاکھ قرضه چوا دا فقط د دې بزرګانو په تحقیق سره راځي او رستو چې د فجمیع ماله 50,000 الفن و 100 الفن چې اخر کې حدیث خلاصيږي. یاد درته اوس ته موږ ورکا تا مطالعه کړم زه بوډا یم ته ځوان چې تا ته یاد دي. نو تقریبا 50 زلا چې 12 لاکھ شي دا 6 کروڑ جوړیږي. 50 زلا چې 12 لاکھ شي آسان دي نن سبا کارکولیټر هر سړي څخه شته 12 لاکھ ضرب 50 6 کروڑ جوړیږي. خیال نه ورته نو په دې ترتیب سره 1 روپے نه کمیږي او چې کله قرضه 22,000 شي 22 لاکھ شي نو بیا 5 کروڑ 98 لاکھ جوړیږي. 5 کروڑ 98 لاکھ جوړیږي. اخر کې چې د خلاصه ذکر کوي فجمیع مال 50,000 الفن و 100 الفن نو بیا الته کې برستاسو د هاشم ذکر کړ دی بیا ډیر وګدل لانجه جوړه شوې ده. په لحاظ سره بیا خلک وایي چې چونکه کسر نه ذکر کړي دا 2 کروڑ چې لفظ دی دا کسر 2 کروڑ ناری وی تقریبا دا 5 کروڑ 98 لاکھ جوړیږي نو دا 2 لک روپے نه ذکر کړي ځکه وی 6 کروڑ
قاضي صاحب تحقیق دا دی چې دا قرضه 22 लाख نه و، قرضه 24 लाख و. خیر هغه د پاروسو خبر دا 24 लाख قرضه چې وکنه عیاشی نه و. د عظیم سړیو نو دی له خلکو امانتونه ورکول. د چا به امانت راوړ چې دا ځان سره کېدا دغه به چې با امانت په تور نه دم قرضه د قرضې په تور دی. او تاسو لوی علماء فقهای حفاظ د فقه ځکه چې مسله دا ده چې ودیات ضایع شي کنه نو مودا باندې تاوان نشته دی، لیکن چې دین ضایع شي نو مدیون نه تاوان غسته کیږي. او دی له چې چا ودیات راوړ دی به ضمانت نه د مال قرضه راکړي چې تاسو مال کې چر ګډ وډ شي نو تاسو له مال ملا تاسو مال ملاويږي. دا د خلقو تقوا د خلقو بزرګي و. او هغه پیسې بچرالی نو بس څنګه علما برال طلبا برال ازیا برال نو دی ور لګاتار په غیبانه خرج کول. او تقریبا دی حاشیه کې یوځه کې لیکل دي چې تقریبا 1000 د دې غلامانو 1000 غلامانو اور 1000 غلامانو بدیله خراج راوړو. نو کې الکه 1000 یو روپے یو درهم درځي راوړي نو 1 लाख روپے څه ګټه شو. نو دا مال ور په دې طریقې جمع شو، نه دی بادشاہ او نه دی قاضي شو نه دی جج شو. او هغه دا چې زبیر بلډنګ چې کوم دی هغه ما کتل دی ډیر زیات او ما څنګه فوټو مشته دی. خو بهر حال چې کوم دی کنه برکت الغازی ذکر کیږي. توجه کا. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه احدثكم هشام بن عروه عن ابي عن عبد الله بن زبير احدثكم. اتا صدا حدیث بیان کړ دې هشام بن عروه د خپل پلان چې عبد الله بن زبير قال عبد الله بن زبير ویلو لما وقف الزبير يوم الجمل. دا عبد الله چې کنه زبير رضی الله تعالی عنہ مشران بچو کېو. هر کله چودري د حضرت زبیر یوم الجمل پر از جنگ جمل. دا جنگ جمل چې د حضرت علی صاحب او د عائشہ بيد معاویه صاحب په منځ کې دا جنگ شو. او دې ته جمل زکوي چې حضرت عائشہ رضی الله عنها چې وا دا په جمل باندې راغلی و، اوخ باندې راغلی و، د ټول مور وا. او دا تقریبا چې کم دی نو 36 هجری جوړیږي، 36 هجری باندې. نو دا په جمل باندې سوره راغلی و ځکه دې ته جنگ جمل وای. حضرت زبیر چوکن رضی الله زبیر بن العوام دې راغی. علي سے ورتوي چې زبیر ته خبري وېسه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې تب علي سره کته علي سره جنگ کوي نو ظالم به نو علي سره په مقابله کې باندې ودرېږي. ودا خبره چې دې واوري دا حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ میدان نه راغی چې جنگ نه کوم. چراغ مخ یو زیو هغه زه ته چې دی راغی وادیو سبا ورته وی. الته چې دی راغی د موزکو عمرو ابن جرموز سو کسو عمرو ابن جرموز نو دې موز کې ولاړو نه په موز کې دیوانه فایر وک د غشه چې ورته دغه زمانه فایر او دې الته کې شهید شو. خو بهرحال دا حدیث دی اوریدو چې علي رضی الله تعالی عنہ ذکر ک چې نبی علیہ السلام ویل تقاتلن علیا وانت ظالم. چې علي سره په میدان کې مقابله تودري دي نو ظلم وکړي. پس حدیث شوار دنو بس مقابله میدان نه لا بس جنگ نه کوم. ولار کې چې کوم دغه نه عمر ابن جرموز د لاس دی او جلشه وادي سبا کې. ولما وقف الزبير يوم الجمل دعاني زيرا وختم فقمت الى جنبه تدغي ډډه تودریدم فقال ما يا بني اي بچیا چاتوي عبد الله ته وي انه لا يقتل اليوم الا ظالم ومظلوم بشک نه بوجل کیږي نن راځي باندې مگر هغه سړی چې هغه یا ظالم یا به مظلوم وي.
او دې کې دا چې ظالم او مظلوم سمانه ده علماء کرام باندې دا ده ظالم عند خصمه ومظلوم عند نفسه لکه اوس علي صاحب دی یو طرف ته عائشہ ویدا معاویه صاحب دی ومانه ظالم هر سړی خپل مقابل ته ظالم به وي چېرې دې په ما باندې را روان دی او زیاتې کی را سره او کم چې وجل کیږي نه بغزان ته خود مظلوم وي چېرې په ما زیاتې وکړه یا خو به ظالم یا بسی مظلوم وي وإني لأراني یا لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإني لا أراني بشک نوی نمز خپل ځان مگر داسې چې اقتل اليوم مظلوما نن بزم مظلوم وجل کېږم ما ته داسې معلومي چې مظلوم وجل کېږم بس الله پاک زبان او چلی کنه وان من اکبر همي لديني بشک لوی د غمون خامخه زما قرضه ده لديني دې کنه زما قرضه ده افترا دیننا یبقی من مالنا شیئا اے بچیا ته ویني چا قرضه زما په پاتې کی زمونږ د مالونو منکر شي ارما څنګه قرضه خو په ما باندې رضایت لرا نو آیا دا قرضه چې موږ خلاص کو نو روسو موږ څخه سمال پاتې شي بیا فرمایي چې یا بنیا اے بچیا به مالنا وقضی دینی واوصا بسلسی اے بچیا خرڅ کا زما جائیداد ورس روان چې جائیداد سمرو وقت دینی او زما قرضه خلاص کی واوصا بالثلث وصیت کو په کل مال کې د ثلث او دا ثلث جوړیږي رسو 1,92 लाख جوړیږي وره درسو ته بیا حساب کوم کنه ته دا ثلث د مال چې کوم دنو 1,92 लाख جوړیږي وصیت کو په خپل ثلث باندې وثلث لبنیه او په دې ثلث کې بیا ثلث خاص لپاره د زامنو د عبد الله چې د زبیر سے زیو مان زما په دې مال کې چې کوم دې څه بسکه ثلث به جدا کی حضور سے ثلث 1,92 लाख جوړیږي دا ثلث به ته جدا کی او دا ثلث کی دا به خیراتی ورکه خو بیا دا ثلث به 3 اصلاح سکی پای کې بیا ثلثین خیراتی ورکی او ثلث به خپل بچو ته فریږي دی حجی یعنی لبنی عبد الله ابن زبیر یقول وصلی ثلث ثلاثه دا ثلث تقسیم کا په اصلاح باندې ندری ذکر کنه نو دوی سی به خیراتی ورکی یو سب استاشی فاین فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدین او کچره پاتشي زموږ د مالونو زیادت پس خلاصولو د قرضینا فالثلث لولدک بیا دې کې ثلثا بچو لده قال الشام وكان بعض ولد عبد الله قد واذا بعض بني الزبير دیکھو مولانا صاحبہ انوي وكان بعض ولد عبد الله او بعض اولاد حضرت عبد الله ابن زبير قد واذا بعض بني الزبير تاقی سره په عمر کې برابرو د حضرت زبیر اولاد سره معنی دا چې د عبد الله چې کوم اولاد وکنا دغه اولاد د زبیر رضی الله تعالی عنہ د اولاد امزولیو معنی کاکاګان او ریرونه تقریبا امزولیو کله کله داسې کیږي کنه تاسو ها نو تاسو مسله مشکله خو نه ده کنه دا سوي وقد واذا بعض بني زبير خبيب وعباد یو پکې حضرت حبیب دی او بل پکې حضرت عباد دی دا د زبیر اولادو او دا بالکل د عبد الله د بچو امزولیو ولو یوم اذن تسعه بنینا وتسع بنات او د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ پر په دغه وخت کې نا زامنو او نه حجنه کوي اولاد زیاتو که نو سوشي 18 اتلس ماشاء الله قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ما ته وصیت کو په ادا د قرضې سره ويقول يا بني توجو کا اے بچیا ان عجزتان شی منه
کې چرته عاجز شي د یو سیز د قرضې زمانہ معنی کې تاسو هغه پیسې پاتې نشي فاستعن علیه مولایا امداد بوغواړي ادا کولو د قرضې زما مولایا زما د مولانا اوس دا مولانا مراد خو رب دی او دا مولا معنی موثق په معنی راځي او مولا په معنی سیدم راځي دې لپاره عبد الله وی قال فوالله ما دريت ما ارادا قسم دې په الله زه د پلار په دې خبرې پوه نشم چې زما پلار چې مولانا به زما امداد غواړي هغه مولا څوک دی حتی قلت ما یا ابا یا ابتی یا ابا الحول السکتا یا بابا من مولا کستا مولا څوک دی الله دې کنا قال عبد الله فوالله ما وقعت في قربة من ديني قسم دې په الله چې زنیم واقع شي په یو مصیبت کې د قرضې نه الا قلت ما بيجيا مولا الزبير اقصيانه دينه چې کله وسه مسله رااله ما بیا مولا الزبير اے د زبير مولا اے د زبير ربا زما پلار زبير خپل قرضه تا حواله کړی دا اقصيانه دينه زما د پلار قرضه تخلاص کی نو فيقضيه نو الله با قرضې اسباب پیدا کړ د فقتل زبیر حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ شهید کړي شو او مخکې حاشیه لیکل دي ښا عمر ابن جرموز په وادي سبا کې شهید کړو دی او کړه په موز ولاړو ولم يدا دینار ولا درهم الا ارزینا نو څنګه دینار پرې خو نه درهم سوا د زمکونه منهل غابتو چې داغه نه یو زمکه په مقام د غابې کې از حجاز و اهدا عاشره دارم بالمدینه او یولس کورنو په مدینه کې پاتیو و دارین بالبصره او دو کورنه په بصره کې و دارم بالکوفه ایو کور په کوفه کې و دارم به مصر او بل کور په مصر کې و اوس خلک وی چې گزاره کوي چې درڅ غنینو گزاره کوي چې نو بیا خو دا دې چې انسانان پکې آباد وا سپی پکې متړه لکه چې بعض خلقي لکه اوس په خور کې به غاټه بنگلې نو په پینډه کې به جوړ کړي به یو څوکیدار یو سپی تخیل په لاهور کې به بل جوړ کړي نالتم یو څوکیدار یو سپی به ولکه چې بچی دی ګڼوي بیبيان دی ګڼوي زه په ځان لکنه یو بنگله په خور کې جوړه کا یو په اسلام آباد کې جوړه کا یو په پټاباد کې جوړه کا شي کنه یو په ملتان کې جوړه کا چې ډیر یې ملتان ته منډي کا چې ګرمي نه پټاباد ته راځه ونه شي کنه د لاس بجو نه بخلاصي ورشي انو کورونه خو ګڼو اسراف دي ته اسراف نه وای کنه الله الله قال عبد الله وانما كان دين الذي عليه استوجدا سوال پیدا کی چې دا دمره قرضه په دې باندې څنګه رااله وای بشک خبره دادا انما كان دين بشک قرضه دې چې والذي عليه چې په دی وا ان رجل كان ياتي بالمال یو سره براغه په مال سره فيستودعه اباه یا ایاه سمان طلب دا ودیعت بکو زما پلار څخه ایاه دی ها یعنی ودیعت په خدا فیقول زبیر لا حتی زبیر به بطور ودیعت نه एकदम ولکنه سلف داستا په ما بقرضوی صرف دی لپاره فینی اخش علیه ضیاتا زیریګم ستا په مال باندې د ځای کېدو مانزه سخیمه زما ملمان راضی چته دانی چې پیسې مې در لګولي بیان شو ودیعت مله یاران چې ګډ ورشي خلک ما څخه ډیر زی راضی چته دانی چې ستا مال ګډ ورشي لہذا ما صاحب قرضه کړي وما ولي اسوي وما ولي اماره قط ولا جبايه خراج او نو والد زما چې زبیر دی ولي اماره دیتا نو حواله شي بادشاہت دا چې امارت او خلیفہ یا څه گورنر او عاملو او چې دیتا د گورنرې پیسې ملاوي دي ولا جبات خراجن نه سود علاقه ټیکسونه ولا راتل معنی دا چې دا پیسې د
حکومت نه وی چې بزانه ټیکسونه وصولول او پلاټونه ورڅخه حکومتونه کړو ولا شین الا ان يكون في غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم مگر و دې په یو جهاد کې نبی علیہ السلام سره وما ابي بکر و عمر و عثمان فالتراغ و ولات الامر او ولات الامر دغه خلق دي قال عبد الله بن زبير فحسبت مالي من الدين ما چې حساب کو دغه قرضې چې ما په پلار باندې فوجدت ما مند دا قرضا 1000 دقه کې ګړبړ ده توجه ده 1000 سوچو 1000 یعنی 20000 روپے 20000 و100,000 او 2 لکھا ہمارا سو شو 22 لاکھ شو 1000 20 لاکھ و100,000 اور 2 لکھا نو 2 لکھا و 20 لاکھ سوشی 22 لاکھ لیکل دی پینسا کی 22 لاکھ اس دیده که دا 22 لاکھ چه کم دی دا مقام دا مزلت الاقدام دی اور اس سے جب اکل بطی حساب کئی که نا روز حساب را روان دی نو چاگه حساب کئی نو بیا دا 2 لکھ روپو فرق رازی او دیده که واقعی چه کم شروع گوره تاسو که نا نو سڑے پا که پریشانه کی حاشا گوریم پریشانه کی او که تا اگا تقریر بخاری شریف گوری انو اگی کم پریشانی دا پدی کم پریشانی دا دا بیا تو خیبا دا صرف دی لپاره دی چې دا 1000 نمگوالو سو 20 لاکھ و 100,000 نمگوالو 2 لاکھ دو چی 20 سر ملاو کے نسو جوڑی گی 22 لاکھ ہوئے 2 لاکھ نہیں 22 لاکھ اس دا 22 لاکھ روپے نہیں دی دا دے مزلت الاقدام دے پدی سر آخر کی جو تکل کتاب خلاص ہے او الترازی فجمیع مالی 50,000 100,000 طول مال دی صاحب چکمو نغسو 50 زلا چی 12 لاکھ شی بیا کو 6 کروڑ جوڑی گی اور التا کی راضی چی دی خضی وی سلور خضی وی آیو خضی لا پسمن کی دیوی خضی برقوا 12 لاکھ نو 12 چک سو جوڑی گی 48 12 چک 48 نو 48 لاکھ چکم دے آگو صرف د سمن شده مال نو چی 48 نو 48 ضرب ورکا پسکی پا 8 کی نو 3 کروڑ 84 لاکھ جوڑی گی او چی 3 کروڑ 84 سرا سلس جمع کی 1 کروڑ 92 لاکھ نو سو جوڑے شوئے 5 کروڑ 76 لاکھ 5 کروڑ 76 لاکھ جوڑی گی او چی دی سر تا 22 لاکھ کی دی نو بیا 5 کروڑ 98 لاکھ جوڑی گی التا یاسف زین ترال خبرہ اور التا چکم دین آگا ہو 50 دل 12 لاکھ دین آگا 6 کروڑ جوڑی گی دیل پار خلق ہوئی چی کسر نده ذکر کرے ٹھیک شو کسر پریخے دے کسر بمندرس جبر دے قاضی سیبوی چی دا سے خبر مکوائے دا مزلت الاقدام زیده دا قاضی سیب دیر قیمتی نکته دا خطاسو یو قصه کوما اللہ اکبر تاسو قصه کوم مولانا حبیب اللہ سے زنگ مرگره و دیر قابل مدرس دی مدرسه کی مصر یو دی ما توی چی د یو عالم مشکات کی چر چاپ شو نغه تقریر ولا مالی کړل ما دغه مشکات شریف ویلو ا تقریر مالی کړل او دغه دا نوم دی او چنانچه د صاحب مشکات تقریر راغی نوم اقده نوم آغا دی نو تقریر خود شیخ دی خلکا بیا قصه کوله چې مونږ ته بخاری شریف ویلا چې بخاری شریف ویل نو دیوی دا یو قول د فلان کی دی نو دا بل دی نو دا بل دی نو بیا بل دی بیا بل دی
نو آخر کې یو قول داسې دی چې هغه قول نه دا ثابتېږي چې دا الفین و مئتا الفین چې دی دا 24 لاکھ دی 22 لاکھ نه دی او کله چې هغه یو قول واغستی شي نو حدیث حل کیږي اشکال نه پاتې کیږي نو مزخو هغه سره کاتب ما د قابل سره ما ہوتے ما شیخ یہ بتائیے آخر میں آپ نے بتایا نا یہ کون ہے یا چھوڑ میں سب کی بات سب کے نام آپ نے بتا دی ټول نمونه دی خودل خود دې یو سړی نوم دین دی خدا سوق دی کتاب خو دا څه خو خو جما ډیر تنگ کړه ما ته اخر کې یار پنجاب میں ہے ایک عالم ہے جس کا نام قاضی شمس الدین ہے اس نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے لیکن سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے یہ اس کا حال ہے بالکل چې دا کتاب سو کې چاپ شه ګورځوس نه ګورم ګرځا تاسو مخاو کړو ځکه نه ګورم خدا دې ما وکړه دې هاتو نبی دې ما کتل الته بیا تاسو هم دې څه کېلته یکدم غیر بدلته یقیني خبر نه بالکل تاسو به حیران شئ کنه د علماو دې خبرو باندې دې بالکل چې دا تحقیق کوي نو اخر کې یو قول داسې دی او هغه قول د قاضي شمس الدین خو افسوس دا دی چې خلق دغه نه کوي 309 صفحه ده دا شخصیات نمونه ناخلي او دا خبره خنه ده دا خبره وای کنه خنه ده کنه دا لکه دې ذکر کوي دا ټول ذکر کوي دا نقشې جوړ کړ دي آخر کې د ټولو علماء اقوال نقل کړي دي کنه ټولو انو کل مال پان حدیثه کې چې تطبیق بیا وکړم ما شې دغه دی آخر کې دیوي چې بس دلته کې یو قول بل دی چې هغه سره مسله حل کی ها مسله به ون کوشي خود موږ هو د قاضي سے باندې حل کوو ان شاء الله اوس د قاضي سے یو نقطه ده او ډیره وزنی نقطه ده او دا د رشید احمد گنگوی صاحب ده بیا د مولانا حسین علي صاحب ده هغه وی چې دا الفین نه دی دا تسنیه ده او د دې مفرد راځي الفین چې الفین شنو سو شو 10 لاکھ او چې دای تسنیه کو موږ سو جوړ شو 20 لاکھ نو 100 الفین د دې تسنیه راځي 100 الفین او دا 100 د 100 جمع ده دا 100 نه دي دا د 100 جمع ده چې دا 100 د 100 جمع شي نو الته کې 20 لاکھ شو دلته کې 4 لاکھ شو نو څو شو 24 لاکھ شو نو بیا 5 کروڑ 98 نه جوړیږي 6 کروڑ جوړیږي اوس پوښښ او دغه ځکه قاضي صاحب ډیر ناشنا خبره کړه بیا وی عربی کې کتاب دین بیا ورګه اردو کې درته یم چې ته به پوښي اورګه چې تاسو فترو کې البحر راغون چې دریاب درته بالکل ودرو چې ته پوهیږي کې نه پوهیږي دغه انداز ډیر عجیب وکنه ادا چې ډیر قابل سره او زه دا ګور ډیر خسته لیکل دي د دې اول عربی کې وایي فوجدت 2100 تسنية مفردها 1100 بإفراد 1000 وتسنية اللفظ 100 في 100 الحاصل إن هي التركيبية للمفرد 1000 و100 ومعناه 12 بارلاك ثم سنية بتسنية الجزء الأول من المركب فإنه هو الأصل في تسنية المركب وجمعه حيث يسني ويجمع بتسنية الجزء الأول منه كما يقال في جمع عبد الله عباد الله ٹھیک شو
بیا ولما کان مفرد 12 لاک 12 لاک لابد من ان يكون تسنیه 24 لاک چې مفرد 12 لاک جوړیږي نو تسنیه څه پکار ده 24 لاک پکار ده. وهذا هو الموضوع الذي ظل في اقدام المحشيين والمدرسين من معاصرينا حيث جعلوه 22 لاک یعنی 22 لاک وانما هو 24 لاک یعنی 24 لاک كما اوضحت وبينت بما لا مزيد عليه. دا بیا اخر کې وای اوس تا ته په اردو کې ملیکم نو بیا په اردو کې ویل دا ورخه کتاب دی. قاضي صاحب دا زه ډیر خال کړ دې اوس په شو کنه نو اسی کې د قاضي صاحب نقطه ني نو دا کتاب نه حل کی. بدر صارم لیکل دي ډیرو حضرات لیکلي دي لیکن موږ ته خو دې حضراتو حالانکه دلته کې تقریر بخاری کې هم چې کوم دي نو اشکالات ډیر دي آی سره سړی تشفی نه کیږي چې کتاب کته دي. اوس ان شاء الله مسله حل شوه ده. الفن سوشو 20 لاک و100,000 اور 4 لاک نو 20 اور 4 24 شو نو برن سکی چې موږ 24 لاک ولیکو نو حساب برابرۍ. وقاضي فلق يا حكيم بن هزام عبد الله بن زبير فقال يا ابن اخي توجه ده کنه رسو حكيم ابن هزام راغه عبد الله بن زبير څخه يا ابن اخي بچوريا کم علاقی من الدین زما پروس مر قرض ادا فقطمه زی ولا پټکرا 100,000 تو 1 لاک لکه زی پلار پردا واچولا فدی باندې خلق باز کی چالکا دې زی دروغ ولوي قرضه خو چینو 24 لاک وا او دې چې 100,000 سری لاک ده. ابن بطال لاندې لیکل دی ابن بطال د قیمتي شرح دا غوړي ابن بطال دې ځکه لیکل دي چې دا کذب نه دی دا ذکر د بازي سید دین دی. اساسي مسجد علماء دې زبردست حق ادا کړی دا څنګه ورته کنه وی فقطم فقال 100,000 فقال یعنی معنا کوم غدا فقطمه یعنی د ټول قرضې ذکر پټک او داغه یو جزء ذکر کا. فقال کی والله ما ارام والکم تصول هذه حکیم چې زما دې پر قسمی نوین استاد دا دولتونه تصول هذه چغه دې لاک روپو د قرضې ذمہوار شي دا قرضه ډیره ده او جیدات کم دي. وقالوا عبد الله ورته فريتك خبركم تا ان كان 1,100,000 جی کچر زما د پلار قرضه 24 لاک ونی بیا بسی بما اراکم تطيقون هذا بیا خو زما نوی نمت چې تاسو د اخلاصي طاقت ولرئ فین عجزتم من شيء منه فاستعينوا بي ها کچر بیا د زبیر صاحب قرضه نشي خلاصولې نو معنا امداد وغواړي یعنی ما ته زب تاسو تعاون کوم هغه پیسې شته. وقال ذي وكان الزبير اشترى الغابه حضرت زبیر چې نو دیاغه سو ازمکه د غابی به 70 و 100,000 ستار لاک باندې سبحانه فبا عبد الله ب 1,600,000 یعنی 14 لاک باندې خرڅ کړه. ثم قام بیا دیو در فقال من كان لو على زبیر حق هغه سړی چې دغه په زبیر سره حق وي فاليو وافنا بالغابه حاضراشیو موږ نه د خپل قرض خلاص اوچته کی پزمکه د غابی باندې غابی زمکه ولور ټو کنه. فاطا عبد الله بن جعفر راغه وکان له علی زبیر 400,000 بجعفر رضی الله تعالی عنہ په زبیر باندې سلور لکه قرضه وا سوا. فقال جابر عبد الله تا یعنی زید زبیر ته ان شئتم ترکتها لكم و دي جعفر رضی الله عنہ عبد الله بن جعفر چې دې زیات سخیو نو دی د زبیر سے زوی ته وی کہ بھئی تاسو وای ان شئتم ترکتها لكم کہ چر استاد خو خینو دا 4 لاک روپے قرضه بس تاسو پلان ته معاف کما. فماشاءالله زم دې خیرتیو غنا عبد الله تعالی لا معاف کای بنا زبر پلان قرضه د تشمارما
خپل د پلار غاربا خلاصوما. قال فین شئتم جعلتموها فيما تؤخرون. عبد الله ابن زبیر وی جعفر وی کستر تاسو خوخین او ګرځوي زما قرضا هغه قرضو کې تؤخرون ان اخرتم کی رستو کول غواړي نو پټول کې زما قرض رستو کوي. مطلب تو رسیدي نور ټول قرض خلاص کوي او زما قرض بټول نه. عبد الله ویلانا اوس نقد واخلا څنګه باخلم فقطعوا لي قطعه ذرا کمال سلور لکزمکا غابه کې د 4 लाख روپو زمکا ما تراکه نو پټواران خونو کنه. فقال عبد الله لك من ها هنا الى ها هنا د غابې زمکا هغه خپل په اندازي برخه کړي تقسیم کړ کنه. وی من ها هنا الى ها هنا معنا دی جنواغله تر اغه پوری دازمه کستا شو په 4 लाख باندې. قال وی فبا منها دا یو حصہ عبد الله خرڅ کړه. فقضا دینه د عبد الله ابن جعفر قرض سلو لکو خلاص کړه. فوفا پورا کړه. وبقي منها 4 اسهم ونصف د غابی د زمکه نسلور برخي سلونی می برخي پاتې شوي په دې نسبت باندې سلونی می برخي پاتې شوي. فقدم على معاويه دراغ معاويه سیب سخاوند عمر بن عثمان والمنذر بن زبير وابن زماتا دا 3 حضرات موجودو ادویم په قرضې دي. فقال معاويه كم قومت الغابه غابز مکه دغه څنګه قیمت واچول شو. بكل سام ب100,000 هر یو پلار دغه یو هر یو پول پټې دغه په 1 लाख باندې. قال كم بقي سمره پاتې شو 4 اسهم ونصف سلونی می برخه پاتې شوي او سلور برخی عبد الله ابن جعفر واغسی په 4 लाख کې او سلونی می سي پاتې شوي. ٹھیک شو کنه. فقال المنذر ابن زبير قد اخذت سهما ب100,000 زير یو برخه په سلونی می کې زما شو په 1,00,000 روپے باندې. عمرو ابن عثمان قد اخذت سهما ب100,000 بل برخه زما شو. نو قال ابن زماوي قد اخذت سهما ب100,000 زدانی مې څه زما شو دانی مې څه دا زما شو. فقال معاويه كم بقي اسو پاتې شوي وسامن ونصف سامن نیمه یو نیمه برخه پاتې شو سو یو نیم 1,00,000 روپو. اخذت ب50 و100,000 د یو نیم 1,00,000 باندې زما شو. قال فبا عبد الله بن جعفر نصيب من معاويه ب600,000 فصوماني شپږ لکه باندې هغه خرڅ کړ. فلما فرغ ابن زبير من قضاء ديني ارکل چې عبد الله فارش د پلار د قرضینا نو قال بنو زبير ورته کشران رونو کنه اقسم بيننا میراث اعظم د بابا میراث ومن کې وې شمنتا. قال لهم دي عبد الله ته چې والله لا اقسم بينكم ز دا میراث نو شم تاسو منځ کې حتا انادي بالموسم تدې زبط د حج په موسم کې اعلان کوم 4 سنینا سلور کال پله پسې چې علا من کان له ولا زبیر دین فلیاتنا زبا حج لازم هر کال به منا مزدلفه عرفات په میدانو اوازونه کوم چې د چا په زبیر باندې زما په پلار قرضې اغراشه چې قضا ولا ورکوه. دي شمولانا صاحبہ فلنقضه چې د پلار قرض خلاصوم. قاضي فجعل كل سنه ينادي بالموسم دې شروع شپار کال چې اوازونه کول په موسم باندې یعنی موسم حج باندې. فلما مضى 4 سنين چې سلور کال تیر شو نو قسم بينهم بیا درونو په منځ کې ترکه تقسیم کړه. قال دی چې وکان لزبير 4 نسوه د زبیر چې کوم نو دا سلور خزوي ورفع ثلث او د مان ثلث لری کړه شو پاتې ثلث کې تقسیم شروع ک. فاصاب كل امراه 1,100,000 سو 12 लाख روپے هر یو خزي ته 12 लाख روپے ورسېدي. اوس تقسیم بسنګه کوي دا 12 लाख روپے چې کم دین او دا د زبیر رضی الله تعالی د مال سمن دي او ځکه چې دې سره خزي خو سلور وي نو دا سلور واړه خزي په سمن کې مشترک دي
چې سمن کې مشترکی شوي نو یو ښځې له 12 لک روپۍ ملاو شي نو 12 چوک 48 شو نو ګویا کې سمن د مال شو 48 اوس دې سمن سره وو حصے نورې کې 48 ضربي 8 کې نو دا سو جوړيږي 3 کروڑ 84 लाख بیا حساب ہوگا 3 کروڑ 84 लाख شو بیا چې دې سره ثلث راولي نو 1 کروڑ 92 लाख شو نو کل مجموع سو شو 4 کروڑ 76 लाख شو 4 کروڑ 76 लाख شو بیا چې دې 76 लाख سره 24 लाख قرضه جمع کینو سو شو 6 کروڑ شو خبره خلاصه شو مثلا شو سر چلو نو فجميع مالي 50,000 2100,000 معنا بکې څنګه فجميع ما ټول مال د زبیر سو 50,000 2100 50 ضرب نه 50 زله چې 12 لکش 50 زله چې 12 لکش معنا سپوږی 50 زله چې 12 لکش هله پوښی اوس ګوره 12 लाख اوس 12 लाख له ضرب ورکې سو کې په 50 کې سو جوړیږي 6 کروڑ جوړیږي اوس مثلا شو اوس دا چې مونږ غلطه وی کنه قرضه سو 2100 په 22 وایو نو 6 کروڑ نه جوړیږي 5 کروڑ 98 लाख جوړیږي او مولانا زکریا رحم الله دا جوړ کړی 5 کروڑ 98 लाख او دا نور حضراتو بیا په دې باندې بیا وی چې دا بر عاشق کوم چې د په دې حساب خطا شوی دی ځکه چې مخ کې وی چې قرضه 22 लाख د اخر کې وی چې دا 6 کروڑ جوړیږي نو په دې 6 کروڑ کې خطا شوی دی خو چې د قاضي صاحب نقطه موږ واخلو ان شاء الله سو شو آسان شکنه د خودو حساب وا یوې خزه ته 12 لک روپے ملا شوی نو دا 12 خو سلومه برخه د سومن شو نو 12 چوک سو شو 48 شو نو 48 سومن شو نو دې سره چې وبرخه نور کی نو 8 ضربي 48 लाख چې ضربي 8 کی نو 3 کروڑ 84 جوړي اته چې بیا سولس کې 1 کروڑ 92 شي اوبه سولس شي نو ټول شو 5 کروڑ 76 लाख او چې بیا 24 وسره قرضه شي نو پوره 6 کروڑ جوړي اصلا شو دا برکت جهاد لبز ان شاء الله مکه باب من قال ومن الدليل على ان الخمس للنوائب باب اذا باس الامام رسولا في حاجه باب بیان دي خبري چې وليږي یو امام قاصد في حاجه په خپل کار کې وامروا بالمقام او بیا دې ته حکم وکي د پاتې کېدو حال یو سملو اېدې ته برخه د غنیمت ورکول کیږي امام بخاری او امام ابو حنیفه رحم الله فرمای چې امیر د جهاد یو کس ته وي چې ته مزه او ستا په ذمہ باندې کار دی نو کله چې غنیمت ملاوي شي نو دې پاتې کړي سړی لبا مال غنیمت نه برخه ورکول کیږي دا جایز دی لکه عثمان رضی الله عنه بیبي وا د نبی اسلام لور هغه بیمار و نبی اسلام عثمان سے ته چې ته باندې دی او تعالی اجر دا مجاهد دی او سهم دا غانم دی نو دینه معلومه شو چې امیر یو سړی له جهاد نه سعودر لپاره پاتې کوي بغیر د شهود د میدان جهاد نه امیر ولا برخه ورکول شي واما امام شافعی او امام احمد ابن حنبل علیهم الرحمت وی هغه وی چې غنیمت فقط هغه چا د پاره دي چې کوم شریف الجهاد وی چلو آسان دی خلاص आवाज بډیو قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر قال انما تغيب عثمان عن بدر دا ټول مغازی کی تعویل دي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك اجر رجلين ممن شهد بدرا وسامه باو من قال ومن الدليل على ان خمس لنواب المسلمين ما صلى هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضائه فيهم فتحلل من المسلمين وما كان بس ګوره دا لګون زیب ګران نور آسان دي اوس بل خبره داد او باب من قال باب بیان دي خبري چې څوک وایي ومن الدليل على ان الخمس لنوائب المسلمين مسئله توکیدا مسئله دا چې کله ته جهاد وکي او جهاد کې کم اموال ملاو شي
نو دا خمس د بیت المال دی او مصرف د خمس چې کوم دی نوائب المسلمین دی نوائب جمع نائبتن دی بمعنی حادثه نو کم مشکلات او حوادث چې په مسلمانانو باندې راځي د مال غنیمت خمس و پاغي کې منګه صرف کو اوس چې یو سړی وي چې لکه د مال غنیمت خمس د دې مصرف حوائج د مسلمانانو دی په دې څه دلیل دی وای ما سأل حوازن النبي صلی الله علیه وسلم هغه مال چې غوښتلو قبیله د حوازن د نبی علی السلام نه بی رضایه په نسبت ته رشتي د رضاعت ته پیغمبر دی سره بی رضای من پوښوي په سبب د رشتي د رضاعت د نبی علی السلام حوازن سره د مور رضای مور طرف نه رشتہ وا هغه ته خو زمونږه رشتہ داري زمونږ د خاندان بیبي تعالی پیدا کړی دي پای نسبت موږ لا مهرباني وکړه او موږ ته زموږ د اوازونو ایدان او پیسې واپس راکا پوه شو کنه نو فتحلل من المسلمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسلمانانو نه دغه د حقوق د معافوالي څوک درخواست وکړه یاد کنه حدیث مشفق سو زلوي وما بل دلیل وما كان النبي صلی الله علیه وسلم یعد الناس واغه چې پیغمبر اسلام والسلام وادي کل خلق سرا ان یوتیو من الفی چې زبتاله ور کما د فینا سمانا ته یا اسی پریګی دا خیراتی او کنه پریګی دا پیسو پریګی دی نو ټیک ده ته خپل قیدی قیمت واچو چې 100 روپے نه چې کله مال اول غنیمت ملاو شو زبتاله دغه نه خرڅ خلاص ټیک شو مولانا سیوا والانفاق من الخمس او دا والانفال من الخمس وما آتى الانصار وما آتى جابر بن عبد الله من تمر خيبر تشو ذا وبه قال حدثنا سيد بن عفير حدثني حدثني وكيلان ابن شابر قال وزعما عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرم أخبره أن دا دي تاسو پک سو دلوي حواجن ومسلمين إليهم أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقوا فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنست بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر هم 19 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله ثم هو آل ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليقل ومن أحب منكم أن يكون على حزين حتى نوفي إياه من أول ما يفي الله علينا فليقل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله إلا هم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أمن أذن منكم في ذلك ممن لم يزن فرجوا حتى يرفع إلينا ورفاءكم أمركم فرجع الناس فكلموا ورفاءهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا إنهم قد طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازنا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا ابن كلابة قال أيوب وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي وأنا لحديث القاسم بن عاصم أحفظ عن زهد من قال عاصم بن الكليبي د حدیث د قاسم ابن عاصم چې دغه ماته ډیر یاد د زهدم نه زادم دم رنه یاد کړی چې ما سم یاد کړ قال كنا عند ابي موسى فاتا ذكر دجاجه وعنده رجل من بني تيم احمر من تيم الله دغه نوم دغه عبد الله احمر چې رنگ سورو کانو من الموالي گویا کې چې دا موالی غلامانو د روم نو د روم خلک سرو کنه په دې داسې ښکارا چې د روميانو نه رومي قبيله نه ده جی فقال اني رايت ياكل شيئا فقذرت فحلفت الله اكل فقال هلم احدثكم عن ذلك اني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشرين نستحمله فقال والله لا احملكم وما لا تسون تشيدي طول فسأل عنا فقال اين النفر الاشرين فامرنا بخمس زوج غر الزرع غر الزرع اوچت کوهانو والا تک سپین کوهانو والا ډیر ساربه فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فيه فرجعنا اليه منګ چې کم کارو کې دې چې برکت ملاو نشي زي چې نبی رسول الله قسم خور چې تیر ني قسم ورته فقلنا ان سالناك ان تحملنا فحلفت الا تحملنا فنسيت قال وانا حملتكم ولكن الله حملكم وان والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللت به قسم كفاره وركم وفي قال حدثنا عبد الله بن صبح بن مالك عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية في عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا ابلا كثيرا فكان سهامهم 12 بعيرا او 11 يعني یو ته غنیمت کې 12 سوخان یا به یو سوخان ملاویدل ونفلوا بعيرا مسله دغه شو اور تقسیم نه علاوه بادشاہ امیر
بطور تنفیل ولا یو اوخ بیام ورک نو غنیمت کې دولس وشان چې ملاویږي نو یو وش د سوی زیات کې پیلې خوري کنه جی وبه قال حدثنا يحيى بن وكيع حدثنا لسان وكيل بن شعبان عن سالم بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينافل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه سوا قسم عام بس دینه مطلب دادی امام بخاری دا روایت راوړي چې بادشاہ د مال غنیمتنا د فی او د نفلنا قبل التقسیم کی طریق مجاهدین ته ځان سور کین نو د مجاز دی بس لکه دی روایت کوم راغی کان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه نبی علیہ السلام با ورکول بعض هغه چاته چې حضرت بلېګل مجاهدین لانفسهم خاصه خاص دي مالونه دي پاره سوا قسم عامه الجيش سوا د تقسیم د عام لخرنا لکه عام لخر ته روپے به ملاوي دا نو دی حضرات تبع اتا تانی فارغ زیات حضرت سے ہوا دی وبه قال حدثنا محمد بن الله حدثنا ابو اسامه حدثنا بريده بن عبد الله ابي بردان ابي موسى قال بلغنا ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين دا ګوره دا حدیث تا مغازیو کې ویل دی ټیک دا چې منګه مکه کیو منګ تور سره خبر چې مخرج النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی رسول الله دنیا ته راغله دي او مسأله د توحید بیانې منګه مسله ومنله ازیتون رات زیات شو ونحن بالیمن نو فخرجنا مهاجرین الیه پوښی کنه نو منګه اوتو چې منګه هجرت کوو نبی علی السلام څخه انا ز واخوان لی او زما دورونه مشرانو وانا اصغرهم ٹھیک شو کنه احدهما ابو برده والاخر ابو رهم دا د ابو موسی الاشعری دی ابو موسی بیلو ابو برده بیلو او ابو رهم دا سو خپل منځ کې دارونو دی اما قال فی بزن و اما قال فی 53 یعنی زمنګ روان شو په 53 کې یا فی بزن و 50 ٹھیک شو کنه عدد کې منګ روان شو عدد زم د مهاجرین سو فی بزن و 50 یا عدد زمګه سو فی 53 او 52 رجل من قومي فركبنا سفينه منګه کشته کې سوار شو او مکی ته موږ راتوي فالقتنا د مدینه ترادو فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه نو کشته په دراب کې اطلاع حبشه ته رسیدل ایو خو دا کمپیوټر موټر خو نه وی کنه بس روان چترتو ووافقنا جعفر ابن ابي طالب چال تو رسیدو مخ جعفر رضی الله تعالی عنہ واصحاب اندو التا حبشه کیو فقال جعفر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم باسنا هنا نبی علیہ السلام د مکه نه دلته لګلو امرنا بالاقامتی امون ته چې نجاشی بادشاہ سره پات کیږي فاقیم معنا ابو موسی تاسو سره پات شي فقمنا ما موږ دلته پات شو حتا قدمنا جميعا چې موږ ټول رالو فوافق مګ بیا حبشونه چترالو مدینه ته فوافقنا النبي صلی الله علیه وسلم موافقت د ملاقات شو زموږ د نبی علیہ السلام سره حين افتتح خیبر کچ خیبر فتح شو فاصحاب لنا نو پیغمبر اسلام موږ په خیبر کې برخه راکړه دا موږ بغازی کې ویلي حالانکه دوی خو په خیبر کې شریک شو نو لیکن چونکه چې کله دوی رالل نو قبل التقسیم نبی اسلام مرګورو توي چې دوی له برخه ورکوي چې ټیک ده او قال فاتانا منهم وما قسم لحد غابا حالانکه تقسیم کړي نو برخه نو ورکړ نبی اسلام یو کستا غابن فتح خیبر منها چې څوک د خیبر کې نو موجود شوی الا لمن شهد ما او سوا د هغه چانه چې خیبر کې وو معنی چې کوم خیبر کې موجود افرادو ایله غنیمت ورکړو او چې کوم خیبر ته نو حاضر شوی ته نو هم ته خصوصیت سره ملاو شو الا صاحب سفینتنا ما جعفر واصحابه قسم لهم ما هم تقسیم کو شاف تکرت ابن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين قد اعطيتك هكذا حتى خبز النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين او عيدة فلياتنا فاتيته فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحصل لي ثلاثا وجعل سفيان يحسو بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر وقال مرة فاتيت ابا بكر فسالته فلم يؤتني ثم اتيته فلم يؤتني ثم اتيته ثالثا فقلت
سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال قلت تبخل عني یا قرآن راکا یا بخل کے دمانو بخیل توب مکوا ما منعت من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحسى لي حسا وقال عودها فوجدتها 500 فقال مثلها مرتين وقال يعني ابن المنقدر وأي داء أدوأ من البخل وأي داء أدوأ من یعنی کم یو بیماری دا چې ډیره بدتر ده د بخل نه معنی یاده کم یو بیماری دا چې ډیره بدتر ده د بخل نه بخل ډیره غلطه بیماری وبه قال حدثنا مسلم ابراهيم حدثنا قرة بن خالد حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل قال لقد شقيت إن لم أعدل ګوره علماء کرام توجه کوا دا ټکي تاویل او بل ځکه نبی علیہ السلام د جعرانی تقسیم کو د غنیمت یو سره را پاسه ده او دا غزل حویسره او د بنو تمیم نه او منافق مزاجو نبی علیہ السلام ته دل انصاف وکا نبی علیہ السلام لقد شقیت ان لم اعدل دا معنی د شقوتنا او د شقیتنا بهتر دی څوک معنی کې لقد شقیت ان لم اعدل معنی زبا به انصاف مکه ما عدل نک بدبختی منځ نه کوم خو خماندار لقد شقیت معنی ته خو بخامه ډیر بدبخت کې چې زه عدل نکم معنی څه شو چې زه پیغمبر عادل نیما نو ته دې پیغمبر امتی څنګه عادل شوی زه پیغمبر غیر عادلم نو ته شاګرد پیغمبر څنګه عادل شوی نو که ما عادل نه کړی نو ته به ډیر بدبخت یې ازو خو چې ته بدبخت نه زکه چې ما زه عادل یم ان یاد شو لقد شقیت البته تحقیق ته بدبخت کې چېرې ما زه عادل نه یم زه عادل یم نو ته بدبخت نه او که ته خامخا داسې کوې بیا خو ته نبی ته چې عادل نه وای تا کې ایمان چته راغی باب ما من النبي صلی الله علیه وسلم علی الاسره من غیر ان يخمس باب دې په بیان دغه مال او دولت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احسان کړو په اساره او داوازن بغیر د تخمیس نه یو پوښتنه بغیر د خمس ورکول نه یاغه چې احسان کړ نبی علیه السلام ته قیدیانو بغیر د دې نه یو خمسه چې مال تقسیم کړي شي معنی مال چې جمع شي نو خمس غزان لکېږي خو په سر حضرت اول دې سو کسانو ته ورکړو نمبر 1 وایا وهي قال حدث صاحب بن منصور اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمران الزريان ومحمد بن جبير شاب لسمانه پاتې دي النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسره بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لتركتم له لو كان مطعم ابن عدي ګوره دا مطعم بن عدي خو کافرو او د دې خاندان ته بار نبی علیہ السلام تالیفن دا خبره کړې و د دې متعلق د محدثینو دوه خبرې دي یو خبره دا د جسوه کې شعب ابي طالب کې مشرکینو معاهده وکړه او خلیفہ نامه هغه ولیکله چې د قریشو سره بایکاټي وایي سره بلین دین بنه کوي په دغه مطعم ابن عدي چې نو دی راغی او د دې معاهدې برپور رد وکړ چې دا انسانیت نه خلاف خبره ده چې بایکاټ کوي تاسو دا بالکل غلطه خبره ده یو دویم قول دا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف نه راغی زخمیو په دې مطعم ابن عدي نبی علیہ السلام له ځای ورکړ پیغمبر علیہ السلام به چې رکنن مطعم ابن عدي ژوند دی دغه د خاندان د مردار مشرکان چې جمع شوي دي ما به دغه په خاطر دی ټول پریخو مثلا شو مولانا سیبا لو کان مطعم ابن عدي حیا وکلم ثم کلمني فعلا او د دې خلکو شفارس کړ دی اولای نتنا دی مردارو لا ترکتم لو ما ورته ټول پریخو جی باب من الدليل على ان الخمس للامام وانه يؤتي بعض قرابته دون بعض ما دلیل د دې خبره چې دا خمس چې د حق د امام دی او بشکه دا امام چې د ورکول شي د خمس نه بعضی قرشداران خپل ته دون بعض یعنی چې چا د ورکول شي ما قسم النبي دا د دلیل بیان دی هغه چې ویش کړو پیغمبر اسلام دی بن المطلب و بني هاشم من خمس خیبره خیبر د خمس نه بني مطلب بني هاشم ته ورکړو وقال عمر بن عبد العزيز لم يؤمهم بذلك نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مال
ټول قریش ته نو ور کړي سره بنو هاشم ته ور کړو ولم يخص قريبا دون من ومل اوثا ولم يخص قريبا او نو خاص کړي پیغمبر په دې خمس باندې رشتہ داران من هو احوج الیه بغیر دغه چانه چې دې ته زیات حاجت مندو چې خپلانو ته خمس ور کړو نو هغه چاته ور کړو چې احوجو وان کان زیاتا او بشک هغه څوک چې چاته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رشتہ داري په بنا ور کړو لما خامخا خلقو یشکو الی من الحاجت چې حضرت ته فریاد کو د غریبای ولما مسهم فی جنبه من قومهم وخلفائهم الوج دغه مشقت او فاقینا چې رسیدلو د پیغمبر اسلام په گاوند کې راکې خلیفګانو د دوی ته او قومونو د دوی ته چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا لسان وكيل ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزله واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد قال ليس حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل وقال ابن اسحاق وعبد الشمس وهاشم والمطلب اخوه لام وامهم عتيقه بنت مره وكان نوفل اخاهم دا اخیا پیرو کنه باو من لم يخمس الاسلاب ومن قتل قتيلا فلو سلبوه من غير الخمس وحكم الامام فيه ګوره من لم يخمس الاسلاب اسلاب د صلب جمع ده او صلب چې کم دی جامه ده چا جامه د مقتول ده معنا دا چې امیر د فوج ترغیب د مجاهد لپاره اعلان وکړي چې من قتل قتیلا فلو سلبوه او بیا غ سلب چې کم دی د قاتل لپاره په مال غنیمت کې مختص وي او پاغه اسلاف یعنی سلب کې خمس او تقسیم نه راولي طبیعت خره خوب در راځي او کنه داسې مکو کنه صد داسې خدا را او خدا داسې نه په زور او کنه تا خیال دا ویل ستاره بیداره ټیم دی ونه شمارانه سیوا ازل لغونی ویزا من لم يخمس الاسلام بیان د دې چې امیر حکم تخمیسونه کې په سلب باندې او چې چا سړی وجل دی غیلا ورکی هغه دا قصه تاسو ویل کنه مغازی کو ټول حدیثونه ویل شي دي ابي حضرت قتاده چا سړی وجلو او بیا غ مال بل چا غستو نبی رسول الله من قتل قتل فلو سلب دې درې دل پایدل خبر نشو کوله صدیق سے ورته ولې نه کوي خبر اوکا یاره داسې چل شیونو ښا نو یو سړی را پاز یو چې دیغ صحیح وي د چې کوم سړی وجلو کنده مال ما څنګه دی ا دې ما ته پیګری ما ته معاف کی صدیق اکبر وی یو امزره په پاسیو د خدای دشمن مرداري او بیا به چې هغه صلبا بل چاته ورکول کی روان نبی په داسې فیصله نه کوي یا پیغمبر اسلام چې دا با قطاده تا اور کزاو دا حدیث دی حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عن جدي قال بين انا واقف في السفينه من بدر نظرت عن يمين وعن شمال فاذا انا بغلام من الانصار اسنانهما حدیثتن اسنانهما نو عمر ودی تمنيت ان اكون بين ازرکی می دا ارزو تیر شو ان اكون بين ازلع منهما کا چې وې په من دغه دو بهادرانو د دوینه دی خوام چې معاوض دی خوام دواړه لکاندي یاره عمرګری می کمزوري دي ها چې تکړه ځوانان وي ازور سره وي ها فغمزنی احدهما نسترګول راته یو د دوینه اشاره کاکا دا یا زو شکولا ما حاجتك الیه یا ابن اخي قال اخبرت انه يسوب رسول الله صلی الله علیه وسلم والذي نفسي بيدي لا ان رايت لا يفارق سوادي الله پوجګن نبل کی زما سترګ دغه د سترګ نه یو نبل کی زما جسم دغه د جسم نه حتی تدی چې موت مرش الاجل منا اغه تلوارګن دي زمنه چې مرګ زما مقرزه مرسکینین مردورن پرېدم نه وي فهمزني الاخر فقال لي مثلها ولم انشب ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس فقلت يجول معنی چکر لگاو کان چل قدمی ګولا ان هذا صاحبكم الذي سالتماني عنه فضربه بسيف ما فضربه حتى قتله ثم انصرف الى تدی پوری چې دا دوار ولګیدل هغه وجه جی فخبره فقال ايكما قتل قال كل واحد منهما انا قتلت فقال هل مسحت ما سيفكما قال لا فنظر في السيفين
فقال كلاكما قتله سلبوا لمعاذ بن عمرو بن الجموح. دا چې حضرت ویلو اصل کې دا توره چې کومه د معاذ ابن عمرو الجموح دغه وا خو پر زوم پکې منبي تاسو دوار وځل د کنه خو دا سلب بدی ته ورکو. وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح قال سمع يوسف بن صالحا وابراهيم اباه. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين جولة مراد شکست کمزورتیا من المسلمين فاستدرت حتى اتيت من ورائه حتى ضربت بالسيف على حبل عاتقي فاقبل علي. دغه ځکه دا حبل عاتق دا د کنه په دې ځای مر تور الاخلاص سکرا حتى وجدت من ريح الموت ثم ادرك الموت فارسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس قال امر الله امر الله ما جدا سوچ له بس تقدیر د الله داسې ده. ثم ان الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال سالسا مثله فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتادة فاقتصصت عليه القصة فقال رجل يا رسول الله صدق وسلب عيني فارزه عني. فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا والله ثم حرف التنبيه ده يعني لا والله دا سلی شي زما د پرب قسم ها اذن لا يعمد الى سد من اسد الله يقابل اذن لا يعمد الى سد من اسد الله یعنی پیغمبر بقص نکي دا معنی ده یو امزری ته د امزرو د الله نه یقاتل الله ورسولی چغه د الله او د رسول ترانو jihad کوي یوتی کا سلبو بیا پیغمبر تعالی دغه مال درکې ٹھیک شماری سیوا دا سے نبی فیصلہ کہا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فاعطاه فبعث الدرع فبعت الدرع فقطعت مخرفا في بني سلمہ بیا غزغره می چې خرڅ کړه په بني سلمہ کې یو لوی باغچه واغسته. فإنه لأول من تواصلت في الإسلام باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونفي رواه عبد الله بن زيد. یعنی بیان د دې خبرې چې نبی علی السلام با د خمس نه هغه خلق ته چې دغه د زونو تالیف مقصودو مال غنیمت کې به برخه ورته ورکولا. جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ټول حدیثونه تیر شوی دي خو بس چې جبه د پتالو نه لګي نو خان رسول الله صلی الله علیه وسلم فاعطاني ثم سالته فاعطاني ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال خضره حلوه فمن اخذه بسخاوه نفس بورك له فيه ومن اخذ باشراف نفس لم يبارك. اشراف معنى حرص النفس. وكان كالذي ياكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ازرع احدا لا ارزو احدا کم بنکم د هیڅ مال دینه پس تر دې چې دنیا نه لاړ شم. فكان ابو بكر يدعو حكيما ليؤتيه العطاء فيابى ان يقبل منه شيئا ثم ان عمر دعاه ليؤتيه فابى ان يقبل منه فقال يا معشر المسلمين اني اعرض عليه حقه الذي قسم الله عز وجل له من هذا الفيء فيابى ان ياخذ فلم يرى حكيم احد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ٹھیک تو فلم يرضى یعنی کم نک حکیم دینه پستا د چا مال بس اچا نه اسنو اغستی بیا کمال کا. جی حتى سوفيا وبه قال حدثنا ابن نعمان حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان عمر بن الخطاب قال يا رسول الله انه كان علي اعتكاف يوم في الجاهليه فامر ان يفي به. قال واصاب عمر جاريه من دا امر ان يفي به مخري استحبابي حکم دي چلو وزا ما في بعض بيوت مكه فقال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون فمن نغورا چې کله حنين فتح شکنه نبی اسلام قیدیان راوستلخه انو هغه قیدیان پیغمبر اسلام آزاد کړ. نو پای کې لکان جنکېم وی په دې کوسو کې منډي ولې عمر سے بار زوی ته عبد الله ته وی چې لکه دا ولې منډي وی پیدا د نبی اسلام قیدیان آزاد کړ. وی ښا نو لار چې کنه مون کرم دوه قیدن جنکې دي هغه پرې رسید کوم. الله اکبر. فقال عمر يا عبد الله انظر ما هذا فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي قال اذا فارسل الجاريتين. قال نافع ولم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيرانه ولم يعتمر لم يخفى عليه. بس ګوره نافی وی چې ولم یعتمر رسول من الجیران دی باندې موږ باس کړ نبی علیہ السلام د جیرانې نه عمره کړی و خو چونکه وخت شپه وا او فوج زیاتو عبد الله ابن عمر به انکار کاو. دوی وی چې چری لو اعتمرا لم يخفى على عبد الله چې نبی علیہ السلام د جیرانې نه عمره کړی په عبد الله ابن عمر به دا خبره پټه نو پاتې شوی. عبد الله ابن عمر چې نه دا کړی نو کړی کارا نو موږ جناب بیالي هغه
10 लाख نه زیات فوج 10,000 نه زیات فوج او د 10,000 فوج کې چاته څه پته لګی شپه جی. وزاد جرير بن حزم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وقال من الخمس وقال ورواه معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر في النزل. شاب بس نه پر نور فاتح شاب. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير بن حزم حدثنا الحسن حدثني عمرو بن الثعلب قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع اخرين فكانهم اعتبوا عليه فقال اني اوتي قوما اخاف زلعهم وجزعهم اخاف الظلم يريغم د فقر او د عاجزینا واكلوا قوما او ذ حوالكم متتو چخرما واكلوا قوما او ذ سپارم یو قوم الا ما جعل الله في قلوب من الخير اغه استغنات چې الله دې په زونو کې پیدا کړ دې. والغنى منهم عمرو بن تغلب فقال عمرو بن تغلب ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم زاد ابو عاصم الجرير قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا خپل دي کنه چلو تفصیل دا ټول حدیث نه حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبان قتاده ان نس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطي قريشا اتالفهم لانهم حديث عاد بجاهليه. دوی ته زبان ذکر کوم چې تالیف کوم د دوی ځکه نوې اسلامي پرېخه ده دغه استغفر الله کفر پرېخه ده اسلام کې داخل شوی دي. قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا الزهري اخبرني انس بن مالك ان ناسا من الانصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين عفا الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اموال حوازن ما عفا الله فتفق يعطي رجالا من قريش 100 من الابل يعني سلسلو خان جی. فقال يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. مخي المئاس وي سلو خان دا من الابل دا د 100 بیان دی جی. فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة فارسل إلى الأنصار فجمعوا في قبة من آدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. ما كان من مطلب پوښ کنه چې نبی اسلام د قریشانو مؤلفه القلوب لور کول انصار وی چې جيبه کار د قریشو له ملاویږي او موږ نه ملاویږي او سيوفنا تقطر من دمائهم زموږ د توري د ویني سسي. نبی علیہ السلام نیک بخت ایله مال ورکوم تاسو ځان ورکوم تاسو زخوخه ما خوخه کې مال خوخه قلب کورن ته مالو سي زب تاسو سره یو ځای زوا جی. قال له فقام اما زورا ان يا رسول الله فلم يقول شيئا واما اناس منهم یعنی کله چې نبی علیہ السلام تاسو خبره ولې کړل مشران وی اما زورا راينا یا رسول الله هر چې مونږ کې لوی فقها او علما اے د الله پیغمبر فلم يقولوا شيئا د فقها غټ خلک دي کنه ارض خط تعریف کیگا. واما ناس من حديثه اسنانهم فقال يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي قريش ويترك الانصار وسيفنا تغفر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اؤتي رجالا حديث عهدهم بكفر اما ترزون ان يذهب الناس بالاموال وترجعوا الى حالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. او ما تنقلبون نبی علیہ السلام دی او ينقلبون به هغه پیسې دي. قد رزينا فقال لهم انكم تدرون بعد اسره شديده اسره مان پیجن کنه اسره سمانه تاسو باندې نور خلقو مخیواله جی. ورسول الله الحوض قال انس ولم نصبر به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله انس وی افسوس دا چې موږ نه صبر نه شوی جی. الويسي حدثنا ابراهيم عن صالح عن بس درې پانوري پاند شو. عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ان محمد بن جبير قال اخبرني جبير بن مطعم انه بينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقبلا من حنين علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب علقت معنا راغون شلو او جوخ اعراب باندې چار حتی استرو الى سمرا تر دې چې نبی علیہ السلام لاچار کې په طرف دی ازغیدار بوټی تا فاخات فتر داهو نو راخ کله چې د حضرت نه صادر فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطوني ردائي فلو كان عدد هذا العزاء نعما لقسمت بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. نبذ بخيلما نبذ دروجنما نبذ بزدلما جی. يحيى بن بكير حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه فادر غليظ الحاشيه د سوکه ډیره تیرا او سخت و جذبه جذبه شديده حتى نظرت الى صحبه عاتق النبي اغاړي د اوګي د پیغمبر علیه السلام قد اثرت به حاشيه الرداء من شده جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي اعطى مال الذي عندك فالتفت اليه فضحك ثم امر له ثم عجيب احسانات خندلات. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين اثر النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في القسمه اعطى الاقرب بن حابس 100 من الابل واعطى عيينه مثل ذلك واعطى اناسا من اشراف الاعراب واثرهم يومئذ في القسمه قال رجل والله ان هذه القسمه ما عدل فيها او ما اريد فيها وجه الله ما عدل فيها دې کې انصاف نه دي شوی
او اراده د انصاف نه ده شوی جی وقلت والله لو اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت فاخبرته فقال فمن يعدل الاسلام يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر وبه قال الله حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر دم تعویل دی انقل النوا ومزه چې ما برا چلولې س اډو کې د کجورو من ارض الزبير د زبير د کورنا زمکنا التي اقطع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی رسول الله ول جاگیر ور کړو علی راسی په خپل سر می دار اورل ويمني على ثلث فرسخ یوسو 2 میله لري وا ثلث فرسخ وقال ابو زمران هشام النبي یو فرسخ 3 میله أقطع زبير أعظم من أموال بني النذير وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثني موسى بن عقبة أخبرني نافع عن علي بن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض لما ظهر عليها الله وللرسول وللمسلمين فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفل أموالها ولهم نصف الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وريحاء وأريحاء باب ما يسيء من الطعام في أرض الحرب باب د په بیان دا غسی چې وی د خوراک شي او په زمکه د کافرو کې ملاو شي نو قبل التقسیم خوړې شي ټیک تا دا دې ټول ویل دی په مغازیو فنزوت معنا ما ټوب کا چې واخله مدا ګوتې ډکه دا دل او د چربای السلام فاستحييت من وبي قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع بن عمر قال كنا نسيب في مغازينا العسل ولا يناف وناكل ولا نرفعه وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زيد حدثنا الشيباني قال سمعت ابن ابي او يقول اصابتنا مجاعه ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وكان في الحمر الاهليه فتحناها فلما غلقت القدور نادى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلوا القدور ولا تطعموا من اللحوم الحمر شيئا قال عبد الله فقلنا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تخمس قال وقال اخر حرمها بعض وی کړي چې د کې لا تقسیم نو جاری شوه ویننه دا خبره نه و حرمها البتتا نبی علیہ السلام چې دا اعلان کړو تحریم د لحوم الحمر د پاره کړو سید ابن جبیر فقال حرمها البتتا شابه بس ته عزت ستړي شو